وزیر اعلی وایي په ما باندې الزام لګېدلی چې د 11 کروڑو روپو بسکټ خوړلي دي. که نن سبا وګوره په سوشل میډیا باندې دا خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې علي امین ګنډاپور د 11 کروڑو روپو بسکټ خوړلي دي. نو هغه هم دا نیوز کتلی، په هغې پسې خبره کړې ده چې په ما دا الزام لګېدلی چې د 11 کروڑو روپو بسکټ خوړلي دي. خو حالن کې دا چې دی نو وایي دا د وزیر اعلی هاوس ټوله خرچه ده. ځینې کسان به د دې حقیقت نه خبر، دا 11 کروڑه چې د په ثابت کال کې د وزیر اعلی هاوس خرچه راغلې ده، نو هغه ټوله چې د علي امین ګنډاپور ورشتي دغه شانته هغه بیا ورکړی دي. که دا خبره یي چې په ما باندې 11 کروڑو روپو د بسکټو دغه دی، نو بیا خو مریم نواز چې دی هغه 2 ارب روپۍ چې دی هغه خرچه کړي دي. په یو کال کې په وزیر اعلی اوس باندې د هغو 2 ارب روپۍ راغلي دي چې د ډېر نه ډېر زیات سیوا دی هغه چې هغه 2 ارب راغلي. د سیند هغه چې دی وزیر اعلی چې کوم خرچه کړې ده سالانه په وزیر اعلی هاوس باندې شوې ده، نو هغه 1 ارب دی. دغه شان د بلوچستان هغه چې دی هغه 19 کروڑ دی. د ټول نه کمه خرچه چې دی هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کړی چې هغه 11 کروڑه دي. خو نه زمونږ دپاره دغه هم سیوا دی چې د دې نه نور هم کم کې. خو نه هلته کې مریم نواز ته چې وګورې هغې د 2 ارب روپو په وزیر اعلی اوس باندې خرچه کړې ده. نو بیا خو مریم نواز چې دی د 2 ارب روپو بسکټ چې دی دا خوړلي، نو په هغې پسې څوک دا دغه نه کوي، دا قسم پوسټونه نه کوي، ځکه چې هغې د ټول نه زیاته خرچه کړي. اختلاف یې دومره سیوا ده چې په ده پسې خالي خبره کوي او په هغې پسې چې دی څوک خبره نه کوي. او هغه سره دا ولي چې دا د کلاس 4 د ډوډو کم کلاس 4 چې هلته کې نوکران دي د هغو د ډوډۍ خرچه چې ده دا هم د دې سره ملګرې ده. نو تاسو را سره هم خپل رایه چې دی هغه شریک کړئ.